امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کې دوه مواقع لیکلي ده. یو سړی و په زنانه پسې شاته روان و د بدخیالۍ په نیت باندې. بس ځای پورې فاصله نه دا زنانه پسې راوګرځېدله. وی ای ځوانه ته چې په کوم نیت باندې ما پسې را روان یې که نه دا کار مه کوه، په دې الله ډېر خفه کېږي. دا کار مه کوه. زه یو زنانه یم او ته ما پسې په غلط خیال را روان یې، زه پوهېږم په تا باندې، خو په دې باندې ګوره الله ډېر خفه کېږي. داسې مه کوه. زه چې د زنانه دا خبره واورېده که نه، بس دې زړه کې اچانک یو بدلون غونته راغی چې ګوره دا زنانه ده او ما ته څومره خبره وکړه چې ګوره الله په دې زنا خفه کېږي، دا مه کوه. ده ویل الله تا ته مې توبه ده، بیا به چېرته دا کار نه کوم. دا زنانه چې راوپه شو خو داسې په لار روان و، په سره غرمه و، د انورو ډېر تېز و ډېر تېز و. ستړی ستومانه را روان دی، نو په لاره کې ولې یو نیک انسان مخې له ورغی. د هغې نیک انسان ته وایي د شکل صورت نه داسې نیک ښکارېدو. دی ورته وایي ته د الله په دربار کې دعا وکړه چې الله په موږ باندې سورې کړي، ته ما ته ډېر نیک انسان ښکاري، کېدای شي ستا د دعا الله قبوله کړي. هغه ورته وایي ټیک ده زه دعا غواړم، خو ته پې امین وایه. ته پې څه وایه؟ امین وایه. دغې نیک بنده دعا شروع کړه، وی الله موږ ستا دواړه عاجزه بندګان یو او دا ګرمي ډېره زیاته ده، الله تبارک وتعالی په موږ باندې لږه سورې راوله. دعا یې وغوښته، بس وریځ راغله، د دوی په سر باندې سوری شو. په لاره باندې روان دی، خبرې کوي. بس د دواړو هغه ځای راغی چې د یو لار یو طرف ته ځي او د بل لار بل طرف ته لارې جدا کېدې. نو بس دا نیک انسان ورته وایي زما لاره اوس تا نه جدا ده، لهذا ته په خپل طرف ځه، زه په خپل طرف ځم. ټیک ده. نو چې دوی دواړه جدا شو که نه، نو دا وریځ په دې ګناهګار بنده پسې روانه شوه. هغه نیک انسان داسې پاتې شو. دی ورته وایي ته ودرېږه، دا خو ما ته وایي چې زه ډېر ګناهګار یم او ته دعا وغواړه. نو ما خو دعا وغوښته، الله راباندې سوری کړو، نو هغه وریځ هغه سوری خو په تا پسې روان شو، زه یې پرېښودم. نو هغه په ژړا شو، ما ته پته نه وه چې زما رب دومره مهربانه دی. ما ته دا علم نه و چې زما رب دومره مهربانه دی. یقینا زه د الله یو ګناهګار بنده یم. ما ټول عمر ګناهونه کړي، ما چېرته نیکي نه ده کړې، خو اوس ستا د راتلو نه مخکې په دې ټایم کې ما توبه ویستله. نو ما ته پته نه و چې زما رب دومره مهربانه دی چې زما د یو لفظ سره الله تبارک وتعالی زما تمام ګناهونه معاف کړل، زما نه د الله ولي جوړ.